وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدقة الفطر په باره کې چې دا په چا فرض کیږي، په دې باره کې د فقه حنفي رایې دا ده چې دا صاحب د نصاب وي نو دا غني شي، نو د باندې صدقة الفطر په فرض شي لکه زکات چې په فرض کیږي. او چې کله دا غني نه وي، محتاج وي، فقیر وي، نو صاحب د نصاب نه وي، نو دله خو بیا نور خلک صدقة الفطر ورکوي، د ده باندې صدقة الفطر لازم نه ده. خو صحیح خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صدقة الفطر کې تعمیم راغلی دی، او د دې نه نصاب لکه څنګه چې په زکات کې د الله رسول نصاب ویلی دی، داسې په صدقة الفطر کې نصاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې نه دی ثابت. نو صدقة الفطر رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر یو کس باندې لازم کړی ده چې هغه سره وس وي، او بلکې د یوې ورځې او د یوې شپې د خوراک نه علاوه وایي چې د ده وس کېږي چې څه ورکړي، خوراک ورکړي، نو دا یې ورکوي به. بعضې علماو دا هم ویلي دي، او دا یې د ائمه ثلاثو مسلک ویلی دی چې غریب سړی که چېرته قرض کولی شي نو ودي کي او دا سرسایه دې ورکي، نور خلک به یې دله ورکي. الله لکه حدیث دی مشکات کې هم دا راځي چې الله به دله بېرته د هغې څو چنده بدله ورکي، په دې دنیا کې به یې وله ورکي، نور خلک به دله بېرته صدقة الفطر ورکي. نو د صدقة الفطر د ورکولو لپاره نصاب مقرره نشته، بس چې په څونه ورسره وي او وس یې کېږي چې ورکړي، او د خپل کور د یوې ورځې د شپې د خوراک نه اضافه ورسره څه وي، صدقة الفطر ورکول باندې لازم دي.